وایي چا سره څه زیاتی نه و نه مو چا سره څه ګناه خطا کړې وه خدایه پلایه رانه بچي مړه کړو بې ګناه بې خطا رانه بچي مړه کړو موږ خو چې د جګړې نیت وې خو د موږ د اندرور ته لاس ور واچولو دې ورته وویل چې ګوره زه درنه معافي غواړم د ماجرو په ټکي خو خیر د تاسو وړوکي مراجعه کوئ دې ته لاس ور واچولو په دې تمانچې ټوپکې کېښودې ورته ویلو چې تاسو څنګه د ماجرو نوم اخیستی دی ما زوی ورته وویل چې ګوره ته سپکې کنځل مه کوه زه کور ته نه وځم زه ته نه تپوس کومه چې تاسو څنګه د ماجرو نوم واخیستو په هغې زما زوی ته مار نه دا مورجان لکه دا صرف په دې یوه خبره باندې دوه کتلونه وشول چې تاسو د ماجرو الفاظ ور استعمال الفاظ ولې اخیستې دي په دې باندې ما اندرور ته لاس ور واچولو دې ټون سره ورسېدم ما ویې زه ورشم شور جوړ شو چې زه خیر هسې مور تا ته چې کله خبر راغی چې دغه شانتې تا ته چې کور ته خبر راغی نو تا ته څه خبر راغی چې هغې وویشتل او که نه شر زه روانه شوم شور چې ما واورېدو زه دې ورکې ووتم ما شور واورېدو نو زه روانه شوم ما دې ماما زوی ته وویم عبدالله دا ساعت ځان سره کېنوه او زه لاړم شور دی چې زه لاړه شم زه خیر سړي وکړم چې زه دې ټون سره رسېدم دې کې ډزې وشوې بس ما چغې کې وایم وای ډوبه شوم وای ډوبه شوم سړي راته وویشتو نو ما خو ماجرو سره یې څه بد نه و کړی د زما سړي د دې عزت پسې تلي د زما سړي د دې عزت ته په غلط نظر کتلي داسې سپی وې چې دوی پسې زما سړي تلو او زما سړي دوی بېعزتي کوله خو بس بې ګناه بې خطا یې راته سړي وویشتل لکه د خلکو سلام اصلات و خلکو ورته چې تاسو داسې کور نور په ژوند روک شو او دا پاتې دي دوی په مرګ روک کې زما بیا په نورو زامنو باندې ټوپک ولګولو خو یو باندې ګوله هوایي تېره شوه زخمي شو مور چې تا څنګه واورېدې چې ډزې شولې بس ما بس تا وې چې بس بچې رالی او بس ما چیغې کې دې ټون سره دا ټون سره ویم وای ډوبه شوم بچي راته وویشتو ویم چې زه وررسم نو هسې هماغه یې مړه دي چې زه تاوېدم مورې چې بیا غولې ور ورسېدې نه بیا هغه نو بس چې ور ورسېدم سړی مې لټکه مړ و سړی مې غېږ ته راوچت کو ما وې ودرېږه زه وګورم ګولیا مې ترېنه راوښکه بیا مې سړی سملولو زوی راته اواز وکړو یا مې اشمت یم ویشتې دی بس بیا ما سړی کېښود ویم دې زوی له ورشم که دا زوی مې بچ وي چې هسپتال کې اوچت کوم چې هغه مې راوچت کو په دې خپله خپه مې سملولو نو زوی کې مې څه نه ووهه بس ما وې وای ډوبه شوم چیغې مې والې او خلک به راتلل تماشې به یې کولې زمونږه چاندې وې چې موږ به د الله د رضا کار وکړو دا د دې ډېرې بانډېوالو په سلا مړو شو دوی ټولو ورته ویلي چې تاسو سره یې کور نږدې دی او څه شور شدت ورسره جوړ کې او دا ولې امیر تحقالي چې کوم هغه چې کله داسې پولیسو پسې د خلاف خبرې وکړلې نو پولیسو هم ظلم کړو هغه هم د هغه سره څه غلط حرکات کړي د هغې دپاره زموږ پښتنو ټولو جلوسونه ایستي وو جلسې جلوسونه کول چې د امیر تحقالي سره ډېر زیات ظلم شوی دی هغه هم یو مهاجر و هغه هم یو افغاني و نن دغې افغاني ستاسو خور ته ستاسو مور ته ستاسو ترو ته لاس ورچولی دی زه به ستاسو اوس ومنم چې د دې خور د دې مور د دې ترو دپاره هم تاسو اوس راپاسئ جلسې جلوسونه وباسئ او دغه مهاجر ګرفتار کړی شي څنګه چې تاسو وی که نه چې هغه پولیس ته ګرفتار کړی شي نن زه ستاسو د پښتنو غیرت زه نن ګورم چې تاسو په پښتو مهین خلکو ته زه دا خبره کوم چې مونږ په خپل خور مور باندې غیرت کوو دا هم زمونږ خویندې میندې دي که نه نو پکار چې مونږ ټول راوځو او د دې لپاره جلسې او جلوسونه وکړو تاسو امیر تحقالي دپاره جلسې جلوسونه کړو نو زه تاسو کوم چې تاسو د خپل پاکستاني د یوې خپلې خور که د تیروالو ده که د اورکزۍ جنسۍ ده که د کوواټ ده که د هر ځای بس په وجې مړکونو د جګړه نه ختم ورته نه وکړي خالي د مجرو نه مې بنې مړ کړه پلار پاکه سولې چې نمسای به د مور سره سره اوسم رستر سره کله چې جوګ نه و ځای مداد و بیا مو ځای رسته سره بس په ده کې یو ټکي باندې مړې شوي دي چې د مهاجرو الفاظ دې ولېست نور مې هېڅ نه جګړه کړې نه نقد کړې توپک د تنباچیر پسې خالي دي څنګه خورم توپک د تنباچیر پسې خالي مهاجرو نه ما اخیستې ورکه یې راګیر کړه نمسای مې راګیر کړه ورته ویلي ته والې وایې د لور مې ورته ویلي چې دا ځکه وایي مهاجر نه والي وي
لکه دوی ماجر ولې وې او دې مجر والی ویلي نو هغه خور هم وې که نه چې ما خو صرف هغه بچي ته ووایي چې هغه بچی یې څه شو نو بیا هغه وایي چې هغه د ماجرو کره ختم لتلی ده او ختم نو په دې به دوست دا لکه زه به اوس زما د کور خوا ته به ماجر اوسېږي نو زه به وایم چې یاره زما سایکل د ماجرو د کور خوا ته ولاړ نه به سېږي راځي ما باندې به ډز ما به ولي او مغې ټکي باندې هېڅ شی ونه لري دا څه خبره وایي څه خبره اور کې نمسای مې راګیر کړه والد او وروتلی چې مفي درته نه غواړم خیر ده بیا درته مجر نه نه یم دا اور کې ما وایو ښه بویا نغمانی مې دا نه زوی دغه راغلو نه نمسای په ما دي او زوی مې راغلو ما دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتون کو چې کوم علاقې ته راغلی یم دا د کوواټ علاقه ده یونیورسټۍ ته لږ قریب ده د دې ځای نوم دی میری بانډا څلور افغانیان دي چې موږ ورته وایو مهاجر ټول افغانیان زه نه یادوم څلور مهاجر څلور افغانیان دي چې هغوی دپاره 2 نمبر پښتنو کارډونه هم جوړ کړي دي هغوی ته کارډونه هم ایشو کړي دي چې یاره د پاکستانیانو کې خو پښتنو کې خو داسې 2 نمبر خلک شته دي چې په د رشوت او د پیسو دپاره ونعوذ بالله چې هر څه کوي خپلې خویندې خرڅوي نو کار خو لا هېڅ خبره نه ده څلور تنه دي دوه کسان هی شهیدان کړي دي چې یو پلار دی یو زوی دی په معمولي غونډه کې خبره باندې نن دا کور ویران پروت دی دا د هغې مړي د شهیدانو کور دی چې هغه اوس په بل ځای کې پاتې کېږي تاسو په دې موقع موجود دی چې کله دې شته دی هغه باندې ټوپک ونیول که نه هغه مو مشر مې راباندې هغه نه مو ټوپک مو اوچت کړه دا ټول لاسونه د مفرګو د کسې تن کېږي ورور څنګه السلام علیکم وعلیکم رانږدې شه څنګه ښه خیر دی دا کوم ورور چې مړ دا ستاسو دی دا زما ورور دی او د هغه سره چې بل مشر وفات شوی دا څوک دی هغه مې اباجي و پلار دی درته ووایي چې دا واقعیت رالل ته کوم ځای کې وي زه دلته کې راغلم ما باندې ګزار وکړو چې څه نوم دی چې ما باندې ګزار وکړو زه ډایرکټ پرېوتم اول یې په دې ځای وخلم خو دې ځای باندې کوږ نه شم بیا چې دا سر مې داسې ټیټ کړو بس په دې ځای وخلم اباجي مې سیده کړو او څه نوم دی اباجي مې وړاندې څوک ویشته دې ځای کې کوم ځای کې کوم ځای کې ویشته هغه ځای کې څه نوم دی په دې ځای باندې ستا ورور پروت و او په دې ځای باندې زما ورور پروت و اباجي چې کله تېره کتلې بس هغه چې څنګه باندې ګزار کولو نو هغه ته ډایرکټ ټوپک راته وکړو هغې دلته او په دې دوران کې تاسو سره څه اسلحه وغیره تماچا څه وي سره بالکل د سره ها لکه ټوپک تماچا اسلحه د هغوی سره و څنګه چې تاسو ته مونږ د موقع په ځای کې هم پوښتنه وکړله دا هغه خور ده چې دې سره دغه افغانیانو بدتمیزي وکړله بیا بیا ته نه هم واورم خور دې افغانیانو تاسو ته لاس تر واچو تاسو سره بدتمیزي وکړله زه ووتلم زیاړې وکړې چې د موږ ور کې رانوتو مو یاره چېرته لاړ دی مې د ماز وی ویلي چې هغه مجرو کور سره ختن ته لاړ دی ها خور ستاسو دې خبرو باندې دوی پوهېږي نه د دې خور دا خور وی چې زمونږ کور ته ماشوم راغی ما ته نه تپوس وکړو بچي سبق نه راغلو 7 بجې ستاسو واړه سبق نه راغلو تا ورته وی چې هغه بل څوک ماشوم ته یادو بل یاره نه مې ورته ویلو مو یاره مې چېرته لاړ ها دی ورته دا تپوس کو نه سبق خو تاسو ته پته ده په پاکستان کې خو د پښتنو په کې پی کې په مردانه سیټي د کوواټ دې طرفونو ته د دې مور سره هم دا غم شو څنګه چې په ماشومانو ریپ کیس کې زموږ ریاست مدینه هم خاموشه ده هم خاموشه نه تر اوسه پورې یو سړي ده چې ته سزای موت ورنکړه کني نه بچا مړی کو نه بچا یو ماشومي بچی ته چې کوم دی نو داسې لاس وراچو هم د دکې یوې خبرې د لاسه چې دا مور پوښتنه کوي چې هغه بچی څه شولی وی چې ما ته نه تپوس وکړو چې ماشوم کم دی ته لاړه وی چې هغه د ماجرو کور کره ختم نه لاړه بیا د هغې نه پس خپل کور کې مو خبره وکړه دوی اوس وزونه کولو واه راوځه بهر ته تو څنګه د مجرو نه مخ هسې خیرام نه دی کړي جګړه هم نه دی کړي خویندې وروڼه دي موږ تا نه تپوس کوو ته مو نه کوې ته مو ته هڅه تېرول مو ته یو چې یاره مجر هېڅ خبره نه دی که مونږ نن مجرو نوم واخیستل زه تا نه معافي غواړم دې کې ما ته لاس راواچول څه ما ته یې لاس راواچول ما ته یې ډېرې سپکې هلکې ویلې زه هر شي نه راته ووتل یو ته بچاره باندې ونیوله بل راته لاس راواچول ما ورته ویل که تا ما ته لاس راواچول او ته د ما داسې یې لکه رئیس ورور کسې او نن ما د مجرو نه مخستې دي او بیا زه د مجرو نه منښله او نن مې معاف کړه دې کې دا وړکی ما پسې راووتل چې په دې باندې ورخښېدل هغه ته بېنامو سره ګله محلې والا سړی راغلو دا وړکی هم ستون کړو زه هم ډاره ننوتم ویلو هسې نه وي چې ما ته دا یاره مړ کړي ټیک شو ښه کتونکو یو وی چې ته تیروال وې بل وی چې ته ماجر یې څنګه تاسو دا خبره کلیر شوله چې نن د یوې پښتنې بېعزتي کېږي
کدا تیرواله ده نو زمونږ یوه پښتنه خور ده، کدا هر ځای اوسېدونکې ده خو زمونږ یوه پښتنه خور ده. که دغه مهاجر دي نو د مهاجرو د الفاظ چې کوم دي دا مونږ نه دی رئیسي، دا لر او بر دا تاسو رئیسي دی چې د لر او بر پښتون دا مونږ نه دی رئیسي. خبره صرف د دې پورې چې افغانیان ټول داسې نه دي. افغانیان خلک شته، ډېر مخلصه خلک شته، ډېر په پاکستان په پښتنو مړه خلک شته، خو بیا داسې بې غیرته افغانیان چې هغه راپاسي او د یوې پښتنې خور ته لاس ورچوي. نو خامخا دا د ملک ته پښتو دی، پښتنه خو به کوي که نه چې تا زما مور خور ته لاس ولې راچولی دی. دونه خو زم ګیلې لرم که زه ډېر زیات غریب چلم، که ډېر زیات غریب چلم، خو بې غیرته خو ځان نشم کولی که نه. زه خو هم ستا کوڅې له درځم تپوس خو به کوم که نه چې تا زما مور، زما خور، زما ترو دې ته تا ولې داسې الفاظ استعمال کړي دي چې هر څه الفاظ تا استعمال کړي دي. تا ته مهاجر وي، تا نه هغې معافي وغوښتله، د هغې نه باوجود تا له کسان کوڅې له ګیلې له لرل او ته راځې ته هغوی سره مشتې ګرېوان کېږه، ډز یو وله ډز بله وله. هیڅ هم نشته. تاسو ته ما په سر کې دا خبره وکړله که چېرې زموږ په دې پاکستان په دې پښتنو کې په کې پي کې په دې پښتنو کې دا 2 نمبر پښتانه ختم شول که نه، هر څه به ټیک شي. دا هم دقه 2 نمبر پښتون دی چې راپاسي او دې افغانیانو له چې کوم دی نه شناختي کارډونه هم جوړي، پاسپورټ یې هم وله جوړي او بیا به بهر ملکونو ته لیږي. نو هغه افغانیان هغه بیا په مونږ باندې خپې دروي، هغه بیا زمونږ بچیان وړي، هغه بیا زمونږ خویندې چې کوم دی نو تورسري کوي، هغه بیا زمونږ میندې چې کوم دی نو هغه تورسري کوي، زمونږ خویندې کونډې کوي، زموږ بچي یتیمانان کوي. دا هم هغه مهاجر، دا هم هغه پښتانه دي، هم دا 2 نمبر پښتانه هم دغه 2 نمبر مهاجر. دا دواړه چې یو شي که نه نو زموږ په ملک کې انتشار جوړ شي. زه د کوواټ چې کوم پولیس دي هغوی ته هم دا خبره کوم چې تاسو کوم ملزمان نیولي دي دا د 107 ملزمان دي، دا ملزمان نه دي. اصل ملزمان ونیوې کنی نه زه به د کې پي کې چې څومره سوشل میډیا د دې ټولو ته زما دا خواست دی چې د دې غریبانو لپاره دې اواز اوچت کړي. نو زه بیا هم تاسو ته یم چې پښتنو لږ خیال کوئ. رمبې به زه ځان ته دا خبره کوم، بیا به تاسو ته دا خبره کوم چې رمبې سوچ او بیا کار کوئ. نو مونږ رمبې کار وکړو، وروسته بیا سوچ کوو. باقي ستاسو نه ستاسو اجازت غواړي. ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.